نواز سینیر نائب صدر سردار یعقوب خان ناصر درخواست کوم چې دی راسي تاسو ته خپله په زړه پورې وینا واورئ. محترم سردار یعقوب خان ناصر پاکستان مسلم لیگون سینیر نائب صدر سردار محمد یعقوب خان ناصر پاکستان مسلم لیگون پیڈیم صدر حضرت مولانا فضل الرحمان محترم محمود خان الچکزئی مشر محمود خان الچکزئی سردار نومار خان ناصر پاکستان مسلم لیگون صوبائی صدر جمال شاہ کاکڑ مولانا فضل الرحمان تلارو جواب په زور راکوئ. سردار یعقوب خان ناصر میا محمد نواز شریف مریم بیبی سردار یعقوب خان ناصر پیڈیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. نندا ډېر زبردست جلسه زهران یم چې زه د پی ډي ایم مشرانو ته مبارکباد ورکم که زه د لوړلای عوام ته مبارکباد اول ورکم خو د دواړو دې ډېر مبارک شي. د دوی د پی ډي ایم مشرانو خاص کر خان محمود خان صاحب چې د تشریف راوړی او د تمام پی ډي ایم چې کوم مشران دي دا وخت په سټیج ناست دي د دوی ټولو زه شکریه ادا کوم او د دې عوام شکریه څه ډول ادا کړم ما ته نه معلومیږي. کور ودان الله تعالی دې ډېر خیرونه تاسو ته درکړي چې موږ هم عزت وکړو او د دې میلمنو هم عزت وکړو. نور ګوره په مجلس باندې سره کوی اوس که عمل درآمد دا اوس په مجلس باندې سره کوی اوس عمل درآمد که عوام نه کوي یا موږ مشران یې نه کوو نو دا بیا موږ په خپله د دې ذمهوار یو. دا پی ډي ایم چې جوړ شوی دا د عوام سره چې کم ظلم کېږي لږ په نیم کالو ته ډېر لرې مه ځئ. دا لوړلای شهر کې وګورئ دکاندارانو څه حال ده نور د کاروبار څه حال ده دلته غریبانو ته دوایانې څنګه رسېږي روزمره د ضروریاتو شان یو په لس ولاړو ګران شو. د دې ذمهوار څوک ده او دغه سړی لکه عمران خان چې ده ویل تاسو واروئ تاسو به خبر یاست په دې باندې چې ځان نه خبروئ هغه به جلا خبره ده. عمران خان ویلی که په ملک کې هر شی ګران شو دغه ذمهوار د ملک سربراه ده دغه ذمهوار د ملک وزیر اعظم ده. نن کم شی ارزانه ده د اوسه کم شی ارزانه ده تا خو دې وشي ویلو عمران گو سردار محمد یعقوب خان ناصر شیر بلوچستان جمال شاہ کاکڑ میا محمد نواز شریف. آج ما ورونو دا پی ډي ایم یو خپله فیصله کړې ده شاوخوا موږ ارو د مخالف پارټیانو څه خبرې ارو چې دا خو دوی د خپل مطلب دپاره راوتلي دي خود د خپل مطلب دپاره راوتلي. خپل مطلب څه شی دی موږ چې الیکشن سم وسي دا د لوړلای اوس الیکشن وسي اوسو ګټلې چا ده نن اسمبلي کې څوک ناست دا په ملک کې ټوله دغه حال ده. زه ځکه تاسو ته وایم تاسو د لوړلای حالات ته وګورئ بیا به تاسې سر په اخلاص شي په خبره باندې. په فرض روزه موږ منډې وهلې الیکشنان هم کول رزلټ څلورمه ورځ رزلټ یې راکړ
زموږ رزلټ به په هغه وخت کې پاکستان دونې ترقي هم نه وه کړې په خپل کور کې به اعلان وکړو خو موږ وګټل او موږ نه ده ګټې ولکه نه الیکشن کمیشن لیدی نم قسم ده که حکومت لیدی موږ په خپله دا اعلان کوو تو خدای موږ په خپله اعلان نه کوو تاسې یو قرآن تاسې یو خدای تاسې یو خپل پوهنه په خپل کور کې به ماخوستن په 12 یوه 2 3 بجې اعلان وکړو چې موږ ګټلې ده لا مرلې ده دا څرنګه الیکشن ده چې تاسې ول موږ به داسې سیسټم جوړ کړو چې له پولینګ سټیشنه به په 2 سیکنډ کې اسلام آباد ته ستاسې رزلټ ځي دونې درواغ په خبره سر خلاص او دا پی ډي ایم چې جوړ شوی ده دا د دغو شانو دپاره جوړ شوی ده په پی ډي ایم په موږ کې به هم څه کمزوریانې وي انشاءالله موږ به کوشش کوو دونې کمزوریان نو نشته لکه دا دونې درواغ چې عمران خان شروع کړي دي 1 کروڑ نوکري زه درکوم 50 لکه مکانونه زه تاسو ته در جوړوم د خدای پار ده داسې په طریقه یې ویایي چې موږ داسې په داسې طریقه نن په ټول پاکستان کې دونې جلسې د تا خلاف کېږي ته چېرې صفا ورکوې دا دونه ډېر ده په کار ده چې موږ د دې یو علاج وکړو په کار ده چې موږ د دې خلاف ودرېږو چې پی ډي ایم کم منصوبه جوړه کړې ده چې لانګ مارچ بغیر لانګ مارچ په ولایي که دا سړی داسې وایي لانګ مارچ به کوو لانګ مارچ به هلته چې خالي موږ اسلام آباد بند کو دلته مولانا صاحبان راغلي وو کور ودان ډېر وخت نو ګوره څه وجه وه نورو پارټیانو ښه ساعت نه کول چې ښه فیصله یې نه وه کړې سره په ښه په مجلس نه وو سره پوه که څه وجه وه نو دې وارې په کار ده چې ښه په مجلس سره پوه شو او لانګ مارچ وکړو هلته یو ځای درنه وکړو انشاءالله که خدای کول دی به په خپله اعلان کوي چې وروره زه ولاړم تاسې کور ودان زه هم له درواغو دونې درواغ به زه تر څه وخته ویایم کور هم ودان زه له درواغو به خلاص کړم دی به هم لاړ شي موږ به انشاءالله یو بل الیکشن وکړو ګوره بې دغه نه کېږي او دا دنده موږ اخیستې ده الیکشنان خو موږ کوو ټوله دنیا کې نو موږ مجبور الیکشن به کوو نو الیکشن په کار ده چې سم دغه وشي په کار ده چې سم الیکشنان وشي او د ملک صحیح نمایندګان راشي پرنو سترګو ورته ګورو پرنو سترګو چې کوم ناجایزه امیدواران دي هغه په اسمبلۍ کې ناست پاشه د دې خلکو د دې څه علاج ده پاشه دا خبره ده دا مخکې مقررینو وکړه ما څه ویل نو دا الیکشن به په صحیح طریقه انشاءالله برابرو که خدای کول ولې چې دا د تاسو بې عوام له طاقته ما سره دا پی ډي ایم په خپلو فیصلو کې نشي کامیابه کېدلی اوس موږ نن برای ما ته هم څو وارې اطلاع راغله چې وروره خطرناک دغه راغلي دي دا څه ورته وایي د بمان چې الوځي دا خلک راغلي دي دا ټول عمر موږ په دې کې راتېر سړی وروره دا درواغ موږ هر وخت ارو اوس تاسې کله یایاست نو بیا موږ عمل پرې کوو نو که تاسې هر وخت یایاست نو بیا خو موږ عمل نه پرې کوو ولکه دغه یایو چې شی پام ده که څه شی موږ انشاءالله جلسې به کوو موږ به که خدای کول د دوی په درواغو عمل نه کوو او د دې پی ډي ایم د ممبرانو مولانا صاحب راغی
مولانا صاحب هم را روان نو د دې پی ډی ایم فیصلو به موږ ملګري کوو نو تاسې یو دغه لو خبره دغه ده په درواغو د عمران خان خو د لاس مه پورته کوئ په رښتیا داسې لاس پورته کوئ ګوره دا کوم څه دغه جلوس ریلی نه دا لوی شی دا لانګ مارچ څه کومه فیصله کړې ده ما یېرېږي دغه مصیبت دا شیان ټول راځي نو تاسې چې کوم خلک په لانګ مارچ کې حصه اخلي له زړه نه اخلاص هغه خلک لاس دغسې پورته کوي شاباش شاباش ماشاءالله قسم ده تاسې ګورئ قسم ده چې یو تاسې ورسئ دا تاسې لاسونه پورته کړي دي په والله کوم هفته بعد دا حکومت ولید نو په خبره به سره خلاصوو دا پی ډي ایم ټیک ده دا پی ډي ایم لګیا ده دا د عوام دپاره هم لګیا ده هر شی ګران سو قسم ده موږ تر وس تېر سو غریبان خواران نو چې دوایي هم وي د مکان کرایه هم وي د سکول بچان فیس هم وي او نور هم به د دې خرچونه وي دا به څنګه پوره کوي نو دا شیانو دپاره دا پی ډي ایم پورته سوی ده خدای دې ما نفس کې دروغجن کوي نو تاسې به هم انشاءالله همت کوئ تاسې به هم د پی ډي ایم سره ملګرتیا کوئ بل څوک نشته نو چا سره ملګرتیا کوئ پی ډي ایم سره ملګرتیا کوئ دا خلک راوتلي دي کوشش کوي تکلیف کوي کور یې ودان د ټولو نو چې عوامو سره ملګری نه وي داسې به ګرځي جلسې به کوي یوه بله خوا ته به ډېرې جلسې یې کړي دي په جلسو څه جوړه ده چې ټوله یو ځای نه سي او اسلام آباد قبضه نه کړي تر هغو پورې دا په ده باندې ته وګوره یو سړی نه دی ځینې خوشحاله مګر بیا هم ناست بیا هم دی دغه حکومت کوي نو دغسې به یو کار یو زور طاقت د عوام ورښکاروو انشاءالله بیا به خدای کولی به بیا نه زه تاسې ډېره شکریه ادا کوم د پی ډي ایم د مسیرانو ډېره شکریه ادا کوم د لوړلایي عوام زه ډېر خوشحاله یم رښتیا خبره ده د لوړلایي عوام زنده باد د پاکستان پاینده باد